دا د ماښام نه پس چې کوم نفل کېږي نو هغې ته اوابین وایي. او دا لکه څنګه چې د نور راوخیږي او دغه وخت کې چې کوم مونځ مونږ کوو نو هغې ته اشراق ویلی کېږي. اصل کې دا اشراق دغې وخت ته وایي چې دا نور پکې وپړقېږي. او بیا وروستو مونځ د هغې ته ضحا ویلی کېږي، نور رڼا خوره کړي ډېره. نو دقه رنګې د ماښام نه پس چې کوم دی اوابین د دغې مونځ نوم دی. او اواب چې کوم دی الله ته رجوع کولو ته ویلی کېږي، الله ته نزدېکت ته ویلی کېږي. د آب یعوبو نه ماخوذ دی. نو اوابین ورته په دغه وایي چې د دې په وجه باندې الله ته سړی نږدې کېږي. دغه وخت داسې وي چې سړي باندې تعدي دی په دې کې نفلونه وکړي نو ښه دي. او په دې کې یو خاص مونځ دی چې د هغې ډېرې پیرې مونږ هغه پاڼې باقاعده تقسیم کړي چې یو 2 رکعته مونځ په سنتو پسې فوراً په سنتو پسې په بل عمل به ځان نه مصروفه کې، بس چې سنت دې وکړه نو نیغ به پاسې 2 رکعته نفل داسې چې په دواړو رکعتونو کې په اول رکعت کې هم او په دویم کې هم انا انزلناه فی لیلة القدر یو پیرا او سورت اخلاص قل هو الله احد شپږ پیرې. دا په الحمد نه پس د ولضالین امین نه پس په اول رکعت کې هم په دویم رکعت کې هم. دا چې څوک کوي خدای به خاتمه بالایمان کی، یعنی د مرګ به خامخا په ایمان باندې راځي. نو دغه او دا اوابین دا ادنا مرتبه 6 رکعات راغلي دي، 6 رکعاتو پورې شته. کله ډېر سړی وکړي نو ښه خبره ده، 8 رکعاته وکړي، 10 وکړي، 12 وکړي. او چې وخت د چا سره ډېر وي نو 6 رکعاته. موږ ټولو سره وخت شته خو مړه شیطان را باندې په دې اوږو ناست دی. یعنې دغه دی دا وخت ولې نشته؟ په دغه وخت کې سړی څه چې کوم دی نو کونډې کاپیرې کوي. دا خو هسې خبره موږ ځان له جوړه کړې. کوشش کوئ چې څومره ډېر وشي نو ښه به وي.